أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید ایجاز وجوهات مونته مش خبره کړې وا چې قرآن چې دمره معجز کلام دا ویل د دې چې وجوهات دي. هغه مونته مشکل دا خبره کړې وا چې به قرآن مجید چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات معجزې تعریف ما کړم بیا مو دا یلیو چې د نن سبا چې موږ هر شي ته معجزات ټکایو معجزات دا نه دو. معجزه هغه وی چې نبی ته څوک یو چیلنج ورکی هغه چیلنج هغه یا دوی مقابله کې هغه روشي. بل دویمه د قرآن ایجاز دادا چې قرآن چې دا فورا په زړه باندې اثر کوي. دیو جن ډیر صحابه کرام چې دي هغه بچي کله قرآن وردال او متعدد صحابه کرام چې دي هغه ایمان چروړه دا هغه د قرآن اریدنه دی واجدا دارنګ جناتو قرآن مجید چې کله وردال هغه تعجب کړ. دنیمه واجد قرآن ایجاز دادو چې قرآن کې ډیر فصاحت او بلاغت تا. کله چې قرآن نازل دال د قرآن نزول زمانه کې کوم خلق هغه عرب خلق هغه په کول کې ایوا مقابله کولا او د شعر او شاعري هغه کې مختلف زینو نه هغه ملي ته خلق کړتل خپل شعرونه به لیکلیو او هغه به بیانول. بیا و چې چا شاعري په اول نمبر روغلاله د چا شعرونه په پیله نمبر روغلال به هغه شعر او شاعري چې کومه د مکه کې زړندولې به هغه ولر زړن کړلا او به هغه سردار مو او نور چې څومره شاعرون وو هغه به دغه سردار شاعر ته سجدا کوله. په دغه هغه او مالکی چې هغه په خانقاه کې د او شاعرونو فصیح او بلیغ شعرونه زړن شویو هغه ته سبع المعلقات لیکي. سبعه المعلقات او داسې شاعرونو چې دغه کلام په دغه مکه کې زړن هغه کې اخیری شاعر چې حضرت لبید رضی الله تعالی عنہ دا اخیری شاعر دا هو مالکو بیا دی ایمان روړل چې کله قرآن نه خبر شول به شعر و شاعری پریش ولا وی مکه منته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې ته خو شعر و شاعری نه قایلی نغی تو فرمایل چې اباد القرآن چې د قرآن نه بعد هم موږ کې دمره طاقت شته چې موږ چې ته کلام وی شعر و شاعری وکړو نو دا ایجاز وجوهات وو. دوی خبره مخ کې دي چې قرآن سره د مش تعلق صدا نو پیلا دیه ولی سره زدا کوي چې قرآن ته لکیږي حبل الله. قرآن ته لکیږي حبل الله مجهدا یو چې حبل الله د دې معنا دادو چې حبل لکیږي رسایتا او په سورۃ اللهب کې دې ذکر وغلا دا حبل ټکر ولا حبل من مسد اغه رسای چې کوم د لهب ولا کور ولا چوا هغه خپل غشتلې او جوړولې وي نو حبل ټکا او قرآن مجید کې دا حبل ټکا چې دا مختلف زوینو کې ولا دا حبل ټکا چې دا د کول قرار منی کې هدا دا غرانګي دي دو فریقونو منس کې چې ته یو اګریمنت ولې کې میثاق د هغه بره کې هدا دا غرانګي دا مختلف منو ترسي حفاظت او امان ولا منی کې هدا الانکه الله رب العزت په سورۃ العمران کې آیت نمبر 112 کې د يهود بره کې هدا ټکا استعمال کړه دا چې ضربت علیهم الذلة اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. چې دا يهود چې ته تاسو مومه په دې منته بو ذلت وی رسوي وی الا بحبل من الله مگر ایوا خبره چې کله د الله رسای ومن الله رسای ونی ولا الله رسای نیونه مطلب دادا چې د الله قران ونیوال
بل لا چې کله دی خلکو رسای دی ونیولا لکه نن چې د يهود څومره مخکې روان ده د اسرائیل مخکې روان ده هغه دای وجدو چې د خلک چې دی دای هنیولې دو بل چې قران کومه خبره کړې دي هغه منته دای هغه قران مضبوط نیولا ده هغه منته جدید تحقیق دی کوي نو هغه به په موږ اپلای کوي مسلمان غافل ده غفلت کې فروت تا قران نه خبر نه ده اتیا کوله به عمر وی بس په دولس کوله کې چې د نظرې منه قران ویا بدای چې مو د پر دا اتیا کوله قران چې دا متوره وکړه بس نو دی وجنه غار کې موږ کومه چې د اسرائیل دا نن منسوبې دي دا نن خبرې دي دا د امریکای په پښپنې کې دي که امریکا دی وی ګنټې د پر دا اسرائیل نه لری شولا دا اسرائیل دمر خلق نه دا به تباہ او برباد شي او دا غرانګي قران مجید کې الله رب العزت بلځو کې فرمایله دي چې واعتصموا بحبل الله جميعا چې د الله رسای چې دا مضبوطه ونسي او بیا الله رسای څه شدا قران مخکې دا ذکر نه دا کړه چې د الله رسای قران دو ها خو بیا الله رب العزت چې کوم رسولون رستولې دي جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په صراحت سره موجود دي چې حبل الله دا دی الله قران ته یل شوی دو صحیح مسلم کې روایت ده زید بن ارقم رضی الله عنه نا هغه فرمایي چې الا وانی تارک فیکم ثقلین احدهما کتاب الله عز وجل وحبل الله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې خبردار شئ زفتوس کې دوی خزانه پرېږدا هغه کې وا خزانه چې دو هغه قران مجید دا چې هغه د الله رسای دو دا غرانګي د قران مجید ته د الله رساین دا یو بل د عزت علی رضی الله وجد حدیث ته هغه کې دا الفاظ رغولي دي چې هو حبل الله المتین چې دا د الله رب العزت مضبوطه رسای دو دا غرانګي د حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه په روایت کې دا غاټه کر غول دا هو حبل الله المتین چې قران مجید د الله مضبوطه رسای دو دا غرانګي مسند دارمی د حدیث کتاب دا هغه کې حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو روایت نقل کړه دا فرمایي چې ان هاذا القرآن حبل الله ونور المبین چې دا قران چې دا د الله رسای دو دا نور مبین دا وضح نور دا نو دلته چې دا حبل ټکه لشوي دا قران ته لشوي دا رسای چې دو دنه قران مراد دا دا نه دوی خبرې دي دا غرانګي نور په حدیثونو شتا لکه و حدیث کې د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا الفاظ دي القرآن حبل الله الممدود من السماء الى الارض چې قران هغه رسایدو چې الله پاک اسمون نرزړن کړي دو د مزکه رسي او دا ولدا غرنګ مختلف په دې کې روایت رغولي دي نو حبل الله چې دا قران ته لشي دي چې دا قران په سنر ولدا او دا رسای مضبوطه ونی سي چې کله کوم سړی قران ونیوال مضبوط بیا دا کامیاب بل دا چې دا اخیری خبره د بنیادی خبرو کې چې دا قران مجید چې دا د دې حقوق څه دي په مسلمانانو منته قران مجید حقوق څه دي مسلمانانو منته نن خو مسلمان قران مجید حق باز دادا چې چوت څوک مري بیا غي سار تکشینا سورۃ یاسین ته وایا چې بیا مړ شي بیا غیب سے ختمونه کوا بیا څلويش ریزه ختمونه پسیو کا باز بیا څلويش ریزه کې تو په جنت او خوروال باز بیا غانا بعد د تو ختمونه ختم شي د تو تلاوتونه ختم شي د تو ارت شاه ختم شي یا قران مجید دې پر ادا چې کلا تنازع روغلا یا د میا بیوی په ماس کې د تعلق خبره روغلا بیا وبلتا قران ارکا غایت روکی یا چې ته چا سره وجنګیدلې څه فزول خبره دی وکړلې بیا قران ته روخلا یا دې چې تم زکه جایداد دا هغه منې په ناجایزه قبضه وکړه بیا د قران وکړل یا دې چې ته بل مسله روغلا بس دای چې کدا د قران حقوق ته غټ حق مو د تعداد د بیان میکړل چې د خلکو سوچ دادا چې قران دی پورا ژوندۍ دستور دا دستور حیات تا او دا صرف په دولس کول یو ځل نظری کې وی بیا تیا کول رسیدا قران مخ نه کسي بس چې په نظری وایل دی قران حق ادا کړل دا سندو مختصرا خبره دا د چې د قران حقوق څه دي د قران حقوق دا څو ټکی دي اول خبره دا د چې ایمان او تعظیم چې قران حق صدا ایمان او تعظیم مطلب دا چې قران مجید با آغاز منی چې څرنګه د قران مجید مننه حق ته
ایمان او تعظیم مطلب دا دا چې قران به هغه رنګ منی څرنګه چې د قران مننه حق تا. دویمه خبره دا چې تلاوت او ترتیل چې د دې تلاوت او د ترتیل دا دویم حق ته. دې مطلب څه دا؟ دې مطلب مختصر دا دا چې قران چې څرنګه یل شي اغاز چې څرنګه ینه حق ته اغاز وي بس. د مشتوس چې قرانونه یایو دا د قران حق نه ده. د مشتوس چې د قرانونه یلی دی او پیغام نوستیو دا سه قران نه ده. قران چې کومه طریقه دو هغه سره بزدکای. نو دویم حق دا ده. دریم دا چې تذکر و تدبر چې تا بودینا د منې بوزون پویای څرنګه چې بودې منته د زون پویونه حق تا. قرآن مجید منته بو زون پویای څرنګه چې قرآن مجید د پویونه منته حق تا. دیتا تذکر او تدبر یل شي چې دینه نصیحت خلی دینه غور فکر په دې کې اوکي دې څه یلی دي د دې حق تا. څلورم حق دادا چې حکم او اقامت چې قرآن چې منته بو داسې اعمال کوي څرنګه چې قرآن منته عمل کوونه حق تا. دا نه دو چې بس و دی چې قرآن یلی دی چې لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا چې وای کله چې تاسو نه شي حالات کې وای بل منځ ته نږدې مایرڅه اوس کته چرسونه وای تک پډر وای به چې جام هری به خلا وندري بیا پډری دی پسی لوړوي نشي دی پسی لوړي دا د قرآن حق تا. قرآن دا قرآن یې چې لا تاکلوا مال الیتام یتیمونو مال ماخرا ته یتیم منه قبضه وکړه ته یتیم په مال منته قبضه وکړه. قرآن یې چې حلال رزق وګټا او ته حلال او حرام ته نه لګیا مطلب د نه د حرام فکر کې شته نه د حلال شته دا بس کله موبایل ایپونو کې لګیاي په سود کې مبتلا کله دغه سه کاروبار کې لګیاي په سود کې مبتلا دا معنی دو. نو قرآن چې څنګه قرآن منته عمل دا اغاز څنګه حق ته اغاز عمل وکای چې صحیح په دې نقل سره چې تو په نظر وایي بس تیری ذکر واخله نه دې کې چې څه دي دا به عمل ترولې دا به عمل ته تو څنګه زدا کې چې تیر خل نه چې ته چانس دکای به وته خوره کامیاب شي صرف په دعا دا کوي چې زه څه شم زه پوخ مسلمان یم. پنځم حق دا چې تبلیغ او تبیین مطلب دا چې قرآن بو نور او خلق ته رسای قرآن بو پلاوکای قرآن بو عامکای دعوتو تبلیغ مړته تبلیغ او تبیین دا مختصر څوټه کې مو دا نور آداب د قرآن مجید شته دا خدا مې مختصرا د ذکر کړه چې بای پنځه دا لاست کې دي. اول دا د قرآن حق ته چې ایمان او تعظیم دویم دا چې تلاوت او ترتیل دریم دا چې تذکر او تدبر او څلورم دا حکم او اقامت او پنځم دا تبلیغ او تبیین دا لاست کې دي. دا چې دا کې بس دا د قرآن بنیادی حق تا او نور بیا دا سب قرآن نرخله او قرآن بو نقدری بهانه کای قرآن بو زدکای قرآن بو شوشتا طریقې سره یای دا سه نه دو چې تو ویال بس اوس به تو پریشوال. نو دا څه بنیادی خبره وی چې دا قرآن مجید دا بنیادی خبره وی مش تقریبا بیان کړلې. ان شاء الله سبونه بیا سوره الفاتحه اعوذ بالله بسم الله من خبره کو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.